أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نزول د یو کسو چې هغه خپل بیبي ډیره وهله. آیت نازل شو وإن امرأة کچری یو زنانا خافت یریدا من بعلها منا من زوجها د خاون خپلنا نشوزا منا د بد اخلاقه یا بغزن د بغزا. ابن عباس سے وی پترک د جما کې چې جما ور سره نه کوله. د زنانو حکم هلته بیان شو چې بد اخلاق وا فایذوهن پس نصیحت وکیا که په دې سما نشو نو وهجروهن فی المضاجع پرېږدئ دې لره په ډډه لګولو کې که په دې هم سمه نشو نو وضربوهن وهئ دې له خو ضربا غیر مبرحین داسې وهل چې ګورې زخم پکې جوړ نه کوي. اوس چې خاوند بد اخلاقو یری د زنانه د خاوند خپلنا نشوزن د بد اخلاقې خاصتا په ترک د جما کې بهر په مردارو باندې په زنا باندې اخته شوی چې کور ته راځي او ښځې ته بالکل توجه نه ورکوي او اعراضا یا د اعراض مخې تې نه اړولې او خبرې ورسره نه کولې ځان یې تې نه مرر ورکړی او قلقلاشه یې ځان نه جوړ کړی نو رب کریم فرمایي فلا جناح پس نشته دی ګناه علیهما ای علی الزوج والمرأة په خاوند او ښځه باندې په دې خبره کې ان یصلح دا چې صلح وکړي بینهما په منځ خپل کې صلحا یو صلحا. رب کریم فرمایي والصلح صلح چې دا خیر ډېر غوره ده صلح ډېر غوره ده. رب کریم فرمایي دا ورته لږ مهر پرېږدي او خاون ورته طلاق ورکړي یا داسې صلح یا خپلو کې یو صلح وکړي فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها داسې صلح. خو نن سبا دا چېرته کوي خاوند چې دی په انا مقام باندې مشرف دی چې وایي بس زه یم داسې مه وایه چې زه یم شیطان چاته نصیحت کړی و داسې مه وایه چې زه یم هسې نه چې وایي ګینې داسې به شي لکه چې زه څنګه یم داسې مه وایه چې زه یم ګینې داسې به شي لکه چې زه یم د کبر ته اشاره ده شیطان چاته داسې نصیحت کړی نو نشته ګناه الله تبارک و تعالی وی چې دی دا صلح وکي والصلح صلح چې دی صلح چې دا خیر ډیر غوره ده او احضرت حاضر کړي شوی الانفس نفسنا الشح بخل تای یاره هر دا نفس چې دی د بخل په میدان کې دا سینه ډبوي نو کوم سړی دی چې خپل حقوق معاف کړي بخیلان دي لانجه د ښځو او خاوند ځکه حقوق پایمال شوي دي هغه د دې ته معافي وکړو دی د هغې ته معافي وکړي نو دا چېرته کیدی شي ټول بخیلان دي. وان تحسنوا رب کریم فرمایي که چېرې تاسو ښېګړه وکړئ دي بیبیانو سره وتتقوا ځان مو ساتلو تاسو د بد اخلاقۍ نه فان الله پس یقینا الله تبارک وتعالی کان دی بما په هغه څه تعملونه چې کوئ خبیرا خبردار ذات دی. اوس خاوندانو ته اله العالمین وایه ولن تستطيعوا هرگز طاقت نلرئ تاسو ولن تستطيعوا هرگز تاسو طاقت نلرئ لن تقدروا قدرت نلرئ ان تعدلوا دا چې تاسو عدل وکئ بین النساء په منځ د ښځو کې ولو حرصتم اگر که حریصان یې تاسو علی العدل په عدل باندې یعنی ان تسووا بین النساء فی الحب دا چې تاسو برابرۍ وکئ په منځ د بیبیانو کې په محبت کې ومیل القلب او میلان د زړه کې دا هیڅکله نشئ کولی. الله وایي ولو حرصتم اگر که حریصان یې تاسو علی العدل په عدل باندې خو نشئ کولی خو بیا دومره ده فلا تميلوا تاسو میلان مکوئ. رب کریم فرمایي میلان مکوئ الی التي تحبونها هغه بیبي ته چې تاسو د هغې سره محبت کوئ کل المیل ټول میلان سره یعنی ځوانې بیبي ته دومره میلان مه ورکویه فتذروها پرېږدئ تاسو هغې زړې بیبي لره کالمعلقتې په شان ته ځوړند کړي شوي کالمعلقتې معنا په شان ته ځوړند کړي شوي یعنی داسې چې نه طلاق ورته ورکې نه د ښځې په نظر باندې ورته ګورې اړو بالکل لفت نه ورکې. نو رب کریم فرمایي وان تصلحوا کچې تاسو صلح وکړه وتتقوا ځان مو ساتلو د ظلم نه فان الله پس یقینا الله تبارک وتعالی کان دی غفور الرحیم بخونکی مهربان ذات دی. اوس وی البته اوس که طلاق شوه بیبي نو الله تبارک وتعالی دواړو ته تسلي ورکوي. اله العالمین فرمایي وان یتفرقا کچری سره جدا شو دا ښځه او خاونده په طلاق سره یغني الله غني بکي الله تبارک وتعالی کلا هر یو د دې نه ښځه او خاوند لره من سعته من رزقه د فراخي خپل نه یعنی من رزقه د رزق خپل نه
یعنی المرأة بزوج آخر دا زنانه چې نکاح کی بل خاون سره، والزوجه بامرأة اخرى او خاون بلی بی سره نکاح کی. غنیان بکی اللہ تبارک و تعالی. وکان اللہ دی اللہ تبارک و تعالی واسعا فراخا، وسعت رحمتی فراخ دے رحمت زما اللہ وی، حکیمہ خاون د حکمت دے. وللہ خاص اللہ لرما هغه سدی فی السماوات چې پاسمانونو کې دي، وما فی الارض هغه چې په ځمکو کې دي، په مالونو باندې منازیږي. ولقد او خامخا په تاکید سره وصینا معنا امر کړو مونږه الذین کسانو توتل کتابه چې ورکړی شوی ورته کتابه من قبلکم چې وړاندې ستاسو نو، وایاکم او خاص کر امر کوم مونږ تاسو ته اهل القرآن اهل قرآن فی کتابکم په کتاب تاسو کې قرآن کې ان اتقوا الله دا چې ویریږي د الله تبارک و تعالی نه بما اوصاکم پاغه سبانه چې وصیت کوم تاسو ته امر کو تاسو ته. وان تکفروا ک چر تاسو کفر کو نو کوم خو بلار شیا هیڅ نشیت له فإن لله پس یقینا الله تبارک و تعالی لرا ما غسدی فی السماوات چې پاسمانونو کې دي او ما فی الارض هغه چې پزمکه کې دي. وکان الله دی الله تبارک و تعالی غنی ذات حمیدا معنا استایره شوی محمودا فی افعاله. ولله خاص الله لرا ما غسدی فی السماوات چې پاسمانونو کې دي وما فی الارض هغه چې پزمکه کې دي. وکفا کافی دی بالله الله تبارک و تعالی وکیلا کارساز. ان یشاء کچری رادو که الله تبارک و تعالی د هلاک ستاسو یذهبکم بوبزی تاسو یعنی یهلککم هلاک بکی تاسو ایها الناس خلق الكفار کافرانو توي وياتيكم اورات لبو کباری تعالی باخرین نور لرین بغیرکم خیر منکم بغیر ستاسونا غور ستاسونا خلق براولی. وکان الله دی الله تبارک و تعالی علی ذلک په دغه کار باندې دا اوس بیان شو قدیر قادرا قدرت لرونکي قادر ذات ته. من هغه سوکانه چې یرید اراده لري ثواب الدنیا ثواب د دنیا نو وما له فی الاخره من خلاق دویمه سپاره کی فعند الله پس پنیز د الله تبارک و تعالی چې ثواب الدنیا ثواب د دنیا ده والآخرت او د آخرت. وکان الله دی الله تبارک و تعالی سمیعا اوریدونکي استاسو اقوال لرا بصیرا لیدونکي د استاسو افعال لرا. یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والو نزول د مقیس بن حبابه کې دی یو گواهی و چې د پلار باره کې ونو د حیرانو که گواهی کوم پلار می خفکیږي او غریب دی. آیت راغی یا ایها الذین آمنوا اید ایمان ولو کونوا شیتاسو قوامین من قائمین کلک ودریدون کی بالشهادت په گواهی سره بالقسط بالعدل په عدل سره په عدل سره به گواهی کوي شهدا گواهی کون کی لله خاص الله لرا ولو على انفسکم اگر کوي دا گواهی په نفسونو تاسو باندې اول والدین یوي دا گواهی ستاسو په مور او پلار باندې والاقربین یا خپل خپلوانو باندې. ان یکن کچری وی غنیا مور او پلار ستاسو غنی او فقیرا فقیر وی منکم ستاسونا فالله پس الله تبارک و تعالی اولا غرد بهما بحفظهما پساتن د دې کی خو گواهی بکویا اچا پروا بنه کوي عدل بکویا. فلا تتبعوا پستاسو اتباع مکوي الهوا د هوا اتباع مکوي ان تعدلوا یا الله تعدلوا چې دا چې تاسو عدل بنه کوي. وان تلو او کچره واړه تاسو جب خپل د قاضیانو په مخ کې چل والموکو او تعرضوا یا مخواړه و اعراض کوي تاسو د اقامت د گواهینا فإن الله پس یقینا الله تبارک و تعالی کان دی بما پس تعملون چې کوي تاسو خبيرا خبردار ذات دی. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان والاو آمنو کی یا خطاب منافقانو ته آمنو ایمان راوړی اے منافقانو چې تاسو آمنو ایمان راوړی د لسانن په ژبه باندې آمنو ایمان راوړی قلبا په زړه باندې رد په منافقانو باندې. یا اے یهودیانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی په تورات باندې آمنو ایمان راوړی بالله ورسوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. یا آمنو چې ایمان مو راوړی دی یوم المیثاق الست بربکما قالوا بلا آمنو ایمان راوړی په دار حیات باندې. یا آمنو چې ایمان مو راوړی دی مشرکانو باللات والعزى فلات او عزى باندې نو آمنو ایمان راوړی بالله په الله باندې ورسوله او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې.
والکتاب او په کتاب الذي هغه نزل چې نازل کړی شوی دی نجمن لګ على رسوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې والکتاب او ایمان راوړی په کتاب الذي هغه انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل القرآن مخکې د قرآن کریم نه ومن هرغه سوق يكفر چې کفر وکړو بالله په الله باندې او ملائکته او فرشتګانو باندې او کتبه او په کتابونو باندې او رسوله او پر رسولانو باندې او یوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې فقط پتا کې سره دغه انسان ضل گمراه شو ضلالا په گمراهي بعيدا عن الحق بعيدا عن الهدى لري د حقنا لري د هدایتنا ان الذين يقينا كسان امنوا چې ایمان راوړل موسی علیہ السلام باندې هم اليهود چې دا يهودان دي امنو بموسی چې ایمان راوړل دي موسی علیہ السلام باندې ثم بیا کفروا دي کفر کړی دي من بعد موسی رسته موسی علیہ السلام نه یعنی چې لاړو کوی تور ته به عبادت العجل په عبادت د اسخي باندې دي کفر وکړو ثم امنو بیا دي ایمان وروړو وزیر علیہ السلام باندې په توبه استلو باندې توبه استلو سره ثم كفروا بیا دي کفر وکړو بعد العزير رستد عزير عليه السلام نه عيسى عليه السلام باندې او په انجیل باندې ثم بیا ازدادوا زیات شو دي کفرن د جهت د کفرنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ماتوا عليه چې مړه شو دي په دې باندې لم يكن الله ندي الله تبارك وتعالى ليغفر لهم دا چې بخنو کې دي لرا قید ولګوا مقام على ذلك ترسو چې قائمو دي په دې کفر کې ولا ليهديهم او ندي الله تبارك وتعالى چې لار او خيري تسبيلا لار د دینه قید لګو مقام على ذلك ترسو چې په کفر باندې قائم بشر المنافقين استهزاء ورتوي زير ورکه منافقانو ته بان لهم يقينا دي منافقانو ته عذاب دي اليما من وجيع درد رسون کی عذاب الذين دا منافقان وكسان دي کوم منافقانو ته الذين اغه منافقانو ته يتخذون چې دین سل کافرین کافران لرا خاص کر يهود او نصارا لرا اولیاء په دوستي باندې په نصرت د دین غواړي مدد د دین غواړي من دون المؤمنين بغیر د مؤمنانو رب کریم فرمایا يبتغون ايدي طلبوي يطلبون عندهم ايات طلبوي عندهم دري سرا العزه القوه والغلبه قوه وغلبه طلبوي فإن العزة يقينا دا عزت شري الغلبة والقوة والقدرة دا غلبة وقوة وقدرة لله خاص الله لنا جميعا پوند باندې هيا عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء وقد اوخامخ پتا کی سره نازل کړي شی علیکم پتا سبحانه فی الكتاب فی القرآن په قرآن کریم کې یا معاشر المسلمین اے ډلې د مسلمانانو ان اذا سمعتم کله چې واوریدو تاسو آیات الله آیاتونه د الله تبارک وتعالى یکفروا چې کفر کولای شي پاغه باندې اشاره سورۃ انعام ته ده په دې آیات ته و اذا رايت الذين يخوضون في آیاتنا کله چې ولیدل تاسو کسان چې جوړ بحثونه کوي په آیاتونو زمون کې فاعرض عنهم پس اعراض وکي د دینه حتى يخوضوا تر دې چې د جوړ بحثونو کې په حدیث غیر په بل خبره کې لاړ شي نو اعراض کوي دینا نو رب کریم فرمایي وقد خامخ پتا کې سره نازل کړي شوی علیکم پتا سبحانه فی الكتاب په کتاب کې یعنی قران کریم کې یا معاشر المسلمین ډلې د مسلمانانو ان اذا سمعتم کله چې واوریدو تاسو آیات الله آیاتونه د الله یکفر چې کفر کولی شي بها په آیاتونو باندې ويستهزئ او مسخري کولی شي کله چې قران لوستل کېدو نو دی بسویل والغو فيه شور ما شور جوړ کوي پدې کې شپېلې به وهلې یا چې کله دا بعث بعد الموت آیات راغی چې مرګ نه بعد ژوند کېدل شته نو دی به استهزاء د اډو کې راواغستل داسې وبل ټکوله چوره به کول ودا بسنګ ژوند کېږي نو استهزاء به کوله نو رب کریم فرمایي کله چې استهزاء کولای شي پایاتونو د الله باندې بها پر کلام الله باندې فلا تقعدوا پس مکینه تاسو معهم ای مع الذين يستهزئون هغه کسانو سره چې استهزاء کوي مسخري کوي حتی تر دې چې يخوضوا جوړ بحثونه شروع کوي په حدیث غیره په بل خبره کې یعنی ياخذوا في حديث غیره واخلي بل خبره غیر الاستهزاء بغیر د استهزاء انکم وجداد کچره تاسو کیناسته دي سره اذا جلستم کیناسته تاسو مثلهم په مثل د دې یعنی ان قعدتم عندهم ورضيتم کچره کیناسته او تاسو په راضي وي به باغبن فانتم كفار تاسو بیا کافرانه مثلهم په مثل د دې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى جامع المنافقین جمع کون کې منافقان لرا والکافرین او کافرون فی جهنم په جهنم کې جميعا په وند باندې الذين
دا منافقان هغه کسان دي یتربصون چې دي انتظار کوي بكم په تاسو باندې د شدائد او د مصیبتونو انتظار کوي. فإن كان پس کچری وی لكم تاسو لپاره فتح یو فتح من الله د جانب الله نه قالوا نويدا منافقان لكم تاسو لرا الم نكم ایا نو معكم تاسو مخ تاسو مون تم برخرا کیا په دې غنیمت کې. وان كان کچری وی للکافرین د پاره د کافرانو نصیب برخه دولت او د نصرت برخه د دولت او د نصرت. قالوا نويدا منافقان دي کافرانو ته الم نستحوذ ایا نو غالب شوی مونږه پتا سو باندې علیکم پتا سو باندې بلکې غالب شوی مونږه ونمنعکم ای الم نمنعکم ایا نو من کړي مونږه تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه د جنگ د مؤمنانو نه دا خو مونږ خلاص کړي وای تاسو مونږ بچ کړي کافرانو ته بده سی ویلا. فالله والله تبارک وتعالى يحكم فیصله وکړي بینکم په منځ تاسو باندې یا معاشر المنافقین واليهود ای ډلې د منافقانو يهوديان یوم القیامت. ولن يجعل الله هرگز نه دی ګرځولي الله تبارک وتعالى للکافرین کافرانو لپاره علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیل لارا د دولت دائما کله کله وی خو دائما ندی غالبا یا لارا د گواهی کافر په گواهی کې نه قبليږي